السلام علیکم، زه یم عثمان غني عثمان ټیکنیکل چینل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن تاسو سره د احساس یا د بنظیر انکم سپورټ معلومات شیر کوم چې هغه نوي معلوماتي او هغه خلکو دپاره دی چې هغه سیلاب ځپلي وي، یعنی سیلاب نه متاثره شوي وي، همدغه شانې د هغې کورونه خراب شوي وي، همدغه شانې چې دی هغې ته جاني نقصان مالي نقصان رسېدلی وي، هغې ته سامانونه خراب شوي وي، همدغه شانې د هغې نور څه مشکلات په هغوی باندې راغلي دي. هغې خلکو سره دغه ویډیو شیر کړئ، هغې خلکو سره دغه معلومات شیر کړئ، هغې خلکو سره د دې په باره کې هیلپ وکړئ، هغې خلکو سره مدد وکړئ چې هغې نه دې نه خبر شي. هغه غریبانان هغوی په میسج باندې همدغه شانې په هېڅ څه باندې هم نه پوهېږي. هغوی سره دغه طریقه کار چې دی کوم تعلیم یافته پړه لیکه خلک وي، هغوی ته پکار دی چې هغوی سره دغه هیلپ وکړي. د هغوی شناختي کارت نمبر چې دی د هغوی په 7171 باندې د خپل موبایل نه هم لیږلی شي، همدغه شان د هغې موبایل نه هم لیږلی شي، هر یو موبایل نه تاسو لیږلی شي. هغې سره هیلپ وکړئ او هغې چې دی نږدې کوم کیمپ وي، نږدې کوم ایریا هغې سره وي، نو هغه ایریا چې دی هغې کې به الفلاح بینک بایومیټریک سیسټم وي. هغه بایومیټریک په ذریعه باندې به هغې ته 25,000 نقد پیسې میلاویږي، ایمرجنسي دپاره به هغې ته میلاویږي. دا حکومت طرف نه یو پیکیج دی. نو تاسو څومره د خلک د زما ویډیو ګورئ، څومره خلک چې دی دا واورئ دا خبره، نو برای مهرباني تاسو هغو خلکو سره د دې په ذریعه باندې هیلپ وکړئ. 7171 باندې چې دی دغه میسج تاسو سینډ کړئ، هغې خلکو ته به چې دی هغه 25,000 روپۍ میلاو شي، کوم چې سیلاب نه متاثره شوي دي، کوم چې په غم او په درد کې چې دی مبتلا دي. نو تاسو کوشش کوئ هغه خلکو سره د هیلپ وکړئ او دې نه چې دی هغه خلک خبر کړئ چاته چې د دې معلومات نشته دی، چاته چې پته نشته دی چې آیا دا څنګه طریقه ده، په کومه طریقه باندې به میلاویږي. اکثر چې دی د دې دا غریبان خلک د دې نه پاتې شي او مالدارو ته ورسیږي، هغو خلکو ته ورسیږي، مطلب چې هغوی ته نقصان نه وي رسېدلی، هغه خلک ترې پاتې شي چې هغې ته نقصان رسېدلی وي. نو کوشش وکړئ چې د دې خلکو مدد وکړئ. نو تاسو ته زه بیا د یو ځل ریپیټیشن کوم چې دا به تاسو په 71 باندې خپل شناختي کارت نمبر ولیږئ او تاسو ته به 25,000 روپۍ میلاویږي. همدغه شانې معلومات خپلو ملګرو سره شیر کړئ، خپلو ملګرو سره دغه ویډیو شیر کړئ چې هغې ته هم ترې څه فایده ورسیږي، هغې ته هم دغه معلومات ورسیږي. نورو ویډیوګانو دپاره چې دی زموږ سره اوسئ. د خدای په امان.